دا خو پیپر هم نو زه خو چې اوس کله هم دلته راځم یو غم دی هغه په سر د دې تحقیقات داسې طریقې سره پکار دي چې دا پته مو لګي چې دا غربت د وجې نه دلته چا ژوندی ښخول او که دا د غیرت په نوم باندې دې ټولې علاقې دپاره دا خطرناکه ګنټي ده او د هغې ګنټه دا تاسو ته یې وښوله چې که د دې سدباب نه کېږي نو راتلونکي وخت کې د سیلاب نه خطرناک عذابونه په دې علاقه او په دې خطې باندې راتلی شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ما سره موجود دی زما ملګری شهنشاه د کیمرې په شا اکرام زموږ ملګری و. دلته د دې دی چې کوم موږ قبرستان کې ولاړ یو او په نوخار کې ماشومه نومولود چې کومه ماشومه وه هغه دې کې دفن شوې وه او د هغې چې کوم لومبني اطلاع ورکولو والا نوجوانانو نجم و محمد ظهیر. ما ضروري ګڼله چې دا مسله هغه د قوم مخې ته راشي چې کوم موږ ته مختلفو ځایونو نه خلک ټلیفونونه کوي، رابطې کوي، اوریجنل چې کوم معلومات دي هغه غواړي. موږ د ملګرو سره رابطه وکړه، دا ډېر لومبنی چې کوم کار کړی دی نو زما په خیال د دې غټې واقعي اصل هیروګان هغه دا دي چې دومره یو لوی ریسک، ځکه چې پاکستان کې ښېګړه هغه ښېګړه هم کله ناکله د سټ نه نکای جوړه شي او مسله جوړه شي. به هر حال ډېر یو دردناک ستوري وه او دردناک خبرو د دې ورکولو والده نوجوانانو. دی سره به مونږ خبرې کوو او دی څنګه اطلاع ورکه، اطلاع نه پس دلته څوک راغل. ظهیر خان ډېره مهرباني، نجم خان تاسو مهرباني، تاسو مونږ له ټایم راکړو. د واقعي باره کې راته ووایي. یاره جي دلته کې یو نوي هغه باندې مې وختې سیټ کړل نو زه ما نجم ته یاره ما د پلار یاد یې راځي او چې زه والد صاحب لاړ شم جي نو زه چې نو ده مې راځه زه به مور قبر لاړ شم نو زه راغم زما والد صاحب قبر دی ده والد چې ته سره ډېر نږدې پاتې یم، الله دې مغفرت نصیب کړي. امین. نو زه راغم کېناستم، سبق مې ووی بیا سیټ ته کېناستم، نو ډېر زیات خفه وم. دی ما ته یې راځه زما مور قبر زما عزت ته لاړ شه، ما دې لګي پرېږده خیر دی. زه بیا ناستم، سبق مې ووی نو ما من داسې نری غونډه کې اواز ولګېدو چې ډېر معمولي اواز و. نو ما دې قبر ته غوږ نږدې وکړو، چې نږدې مې کړو ما من داسې ولیدل چې زما د والد صاحب قبر نه د اواز راځي. نو ما ډېر زیات وژړل په چغو چغو چې لکه زموږ عمل اخري داسې شو چې لکه زموږ والد صاحب ته هم دلته سکون نشته. بیا ما چې کوم دی نو یارې والا جی بالکل. بیا نجم ما راغی ما ته یې چې ځو ما یې دلته ما باندې اواز لګېدی، ما ته یې دا ستا وهم دی خیر دی خفه کېږم، مې نه وهم نه دی، ما باندې اواز لګېدی دلته خو چې چېرته قبر نه راځي څه حساب دی. بیا یې کې اذان چالو شو نو بیا دا څه ټایم و؟ دا تقریبا 12 پوښاوي جی 12:30 بجې اذان چالو شو، ولې چې مونږ هغه اواز کوشش کول چې اواز چېرته نه راځي که نه جي. نو 12:30 بجې چې کوم دی اواز چالو شو بیا دلته ما وویل دی هم هغه نه کړو نو بیا اذان ما وویل سبق اذان ختم شي، اذان ختم شو نو بیا مدینه ته پوښتنه مو زرمانه اواز ویل نه. نو بیا زه چې کوم دی راپاسېدم ما کتل چې یاره دې قبر نه راځي یا چېرته نه اواز راځي. اواز مو جی اواز پسې ګرځېدو نو دلته کې چې مو کتل ما ته یاره نجم دلته څه پراته دي. نو دی ما ته چې دا خاوره ښکته باره کېږي نو ما یاره چا پیشو خخه کړي مړه وګوره څه دي. جی هغه ځای یې شته که نه جي دا ځای دی جي هغه ځای یې شته نو خاوره ښکته باره کېده. نو ده ما ته یاره وایي یاره زه او خاوره پرې لږه وه که ډېره وه؟ یاره داسې 1 انچ 2 انچ خاوره پرته وه. نو هغه دلته نو د هغې دا خیال و چې یخنۍ او دغه سره به مړه شي ختمه شي. هغه چې کوم دی زه دغه شوم نو ته ما یاره داسې کړه ده به خاوره لاس منډه کړله ما یې نه داسې مه کوه کپړه دې هغه په مزه مزه خاوره لرې کړه. نو دې بیا یارېدم چې یاره داسې نیسه ټاپ ما کړه کړي ما بیا ویډیو چالو کړه دغه ټایم بیا چې څنګه کپړه اوچته کړه دې چې ما یې ولې څه چلو شو دې کې ماشومه ده چې ماشوم و که د بس هغه بیا زمونږ چې کوم دی نور وس نو بیا ما چې کوم دی نو حمزه بی دی 11-22 ما هغه ته ډایرکټ کال وکړو مې یار دغه شان دی دا خو د انسانیت قتل دی یار دا څه لوبه ده. ما ته یاره ما ته چې کوم دی امبولانس پکار 11-22 هغه بیا ما ته چې کوم دی د عمر نمبر راکړو ما عمر ته کال وکړو مې یار دې لګې دغه شان ماشوم پرته ده چې څومره زر راتلی شي ما له راشي کوشش وکړه چې ما له ډېر زر راشي ځکه چې دا ماشوم چې ایکسپایر نه شي ډېر غم به نور په سر شي. بیا چې کوم دی خدای شته هغوی دومره تیزۍ کې راغی چې هغوی باجوړ قبرونو ته لاړل. هلته نه بیا ما دې روډ ته ورولېږلو ما دې لږ پیک او زه دلته سپاټ ته راول بیا یې لږ موبایل ودرولو او عمر به یې راغو بیا دلته نه مونږ چې کوم دی کمپلیکس ته یوړه بیا ورپسې مونږ هلته کې ورغو بیا کمپلیکس والا چې کوم دی نو دا دغه وکړو چې یاره دا به تاسو د مونږ نه پرېږدو مې یاره دا خو کېدی نه شي چې دا مونږ نه ګورو. بیا مې عمر به یې ته کال وکړو مې یاره دغه شانتې کار و د ماشومې پسې راغلی ایون چې هلته کوم سیکیورټي یې ته هم پته ما ورته وویل چې دا ماشوم زه په هر حال کې ګورم پوه شو
مې د دې بد څنګه داسې خیال ساتي څنګه چې کوم دی مریم نواز د پیښ څنګه د هغې خیال ساتي کېږي او هغه چې کوم دی د هاي فای فیملی نه ده نو داسې به د دې خیال هم ساتي دا زموږ اولاد دی نو ما نجم ته وویل مې ټول له مور پلار راځي خو یې دې مور پلار نشته نو ما ته وایي مونږ یو که نه وایي دې مور پلار مونږ یو که نه بیا چې عمر به یې د هغې وغیره ټریټمنټ وغیره ایون چې کپړې هم نه وي ظالم خلکو کم از کم کپړې خو ورته اچولې وي که نه تاسو دومره بېوسه وئ یو پیمپر خو مو ورته اچولې هغه خو پیمپر هم نو زه خو چې اوس کله ملت راځم نو غم دی هغه په سر عزیزانو دا زمونږ د پښتو معاشره زمونږ مذهب زمونږ پښتو زمونږ معاشرتي ژوند زمونږ سیاست دا ټولو ته په مخ څپېړه ده او د دې د جاهلیت هغه یاد چې کوم دلته تازه شوی دی دا زما د حکومت دپاره هم دا زما د ادارو دپاره هم دا زما د پولیس دپاره دا زما د متعلقه چې څومره ادارو دپاره دي او دا زما د ښار دپاره هم دا د هغوی په مخ څپېړه ده د دې تحقیقات داسې طریقې سره پکار دي چې دا پته مو لګي چې دا غربت د وجې نه دلته چا ژوندی ښخول او که دا د غیرت په نوم باندې خو د دواړو چې کومه اسباب دي او د دواړو چې کوم مخنیوی دی نو هغه د وخت حکومت له د دې مخنیوی پکار دی او د داسې واقعاتو کم از کم موږ بار بار وایو چې د دې مخنیوی هغه داسې طریقې سره پکار دی چې آیندې دپاره داسې څوک ماشوم هغه په خاوره او په ځمکه ژوندی نه منډي دا زما د اسلامي کلچر او دا زما د سیاست او دا زما د حکومت دا د هغې جنازه ده خلک باران غواړي باران به څنګه وشي باران به کېږي د خلکو باندې او په داسې معاشرې به بیا باران کېږي چې جړی به وي ټوله هفته هفته به جړی وي بارانونه به او جمع او ټول سخت خلک وخت تېروي د الله تعالی عذابونه به حیثیت مسلمان به حیثیت انسان د معاشرې هر فرد د دې ذمہوار دی او د دې جوابده دی هغه د ماشومې ته د جواب ورکولو والا به مستقبل کې هم یو اوس دی او که بیا دی او داسې واقعات کېږي نو مونږ د دې جوابدهي او مونږ به د دې جواب تلاش کوو او جواب سره به صدباب هغه هم تلاش کوو ما سره دلته نجم بای موجود دی نجم بای تاسو به څه وایي تاسو عیني ګواه عیني شاهدینو کې راځئ جی یاره سر داسې چلو چې ما دې پرېښوه زه لاړم د مور کم دا چې کله د وو که زه راغلم دې ماتې دلته اواز مونږ وکتو مونږ کېدای شي هټینګۍ روډ باندې قبر نه خلکو هغه ګیس پایپ لاین چې لیک شوی خلکو اور بل دی زما د ته داسې نیه پراته پرې جوړه شي او زه چې زه دلته نه وځو نو د ماتې نه زما به تسلي نه خوري او چونکې مونږ به یې سهارېږو نو زه دې ځای کې ولاړم جي دې ناستو دا ظهیر به یې دلته ناستو قبر سره هغه سایډ ته ده جوړل نو چې ما څنګه دی راپاسېد دوی راځه نظر نو دوی هغه څه پراته دي نو چې ما څنګه خاورې ته وکته دې کپړه کې ماشوم دا وه دې کپړه کې وه او دې کپړې د پاسې مې خاوره اچوه دا یې کفن وړی دا یې کفن جوړ اولې پرې پاسه خاوره اچولې وه بیا دې کپړې د پاسې مې خاوره اچولې بیا پرې دا ویډیو کې چې هغه دغه کاڼي پېښې وي دغه ټول کاڼي پراته دي دې ځای کې یاره چې ایمان شه دې نه کپړه څنګه لرې که قبر نه هغه چې کومه خاوره بچ شوې دا هغه خاوره وه بس دا اوس مونږ ته علم نشته دی خو کله چې مونږ دې نه کپړه اوچته که یقین وکړئ مونږ په هغه ورځ باندې بیخي زه چې کور ته لاړم ما ته کورولې ډوډۍ مې نه مې تېرېږي والله هغه ټیم ما وي الله چاته کړی باران نه شي دا شروع دی د کاڼو دا د دې نه بدترینه واقعه او بدترین حالت هغه به نور څه راځي زموږ په معاشرې باندې او موږ بار بار وایو زموږ حکومتي ادارو له د دې کوچ پکار دی چې دا واقعه شوې ولې ده دا موږ خو دا وایو چې سزا دې ورکړې شي خو سزا د دې سدباب دپاره نور ډېر مسلې دي چې هغه ضروریات پوره شي او د دې واقعیاتو نه خلک بچ شي دې سره سره به زه وایم چې ولې دا واقعیات کېږي په کوم وطن کې چې که د غیرت په وجه باندې نو چې کوم ځای کې نکاح ګران شي او واده ګران شي نو هلته به بیا دقسې یو د هوا لوره هغه راځي او به په ځمکه باندې خلک د دې په وجه نه
هغه خپله ګناه ټولو باندې به هغه خپله ګناه په ټولو دپاره به بله ګناه کوي او بله ګناه به کوي. نو په هر صورت کې زما که هغه مذهبي قیادت دی او سیاسي قیادت دی او حکومتي قیادت دی دا د هغوی د غیرت هم جنازه ده. د دې شیزونو لار نیول پکار دی چې دا واقعیت کېږي نه، لارې ونیسئ. کلچر کې تبدیلی جدید چې کوم دور دی هغې کې هماهنګي راولئ. بیا ګناه وشوه نو د ګناه کېدو نه پس هغه به بله ګناه کوي. د هغې دپاره څه د پیغمبر علیه السلام هغه یو زنانه راغه ماشوم په ګېډه و او هغې دپاره هغه بار بار ټایم ورکولو چې دی به پیدا کېږي، بیا به پی ورکې، تربیت به یې کې. نو اسلام کې د ډېرو څیزونو ډېرې لارې دي، دغې باندې هم سوچ او بچار پکار دی او لار راویستل پکار دي. که داسې شی وشي نو آیا هغه سړی به ځي د خپل ځان بچ کولو دپاره به د هغه یو لار ده چې هغه ماشوم خفی په دې ملک کې مخکې ایدي سنټرو مخې ته هغه جولې پرتې وي نو خلکو به په اعتراضات هم کول. خو زه یم ډېر یو ښه کار یې کولو چې لارې کم از کم دومره وه چې هغه ماشوم قتلولو نه بچ کولو دپاره دا یو قدم. دا زما په هسپتالونو کې د انتظامي سرپرستۍ لاندې داسې یو سیستم هم پکار دی چې که داسې واقعیت کېږي دنیا د وخت د سر نه را روان دي دا حادثات او دا واقعیات، نو د هغې د ماشوم بچ کولو دپاره لار کومه یو ده. شهنشاه بهی تاسو به څه وایي؟ حافظ صاحب دا خو بې اندازې ډېر ظلم او زیاتې شوی. حقیقت خاصون په تاریخ کې داسې ظلم نو کتلی یا کم ظلم چې په نوښار کې شوی دی. او دا خبر چې موږ کله بریک کړو نو بیا خبر ډېر وایرل شو. خو حقیقت خبره زموږ انتظامیه او زموږ سیاسي ګوندونه داسې ودري ته په خولې کې چې ای خپل ځان پیژني او دا واړه واړه ماشومان چې ژوندي ښخېږي دا فرعون هغه یاد تازه کولی چې د فرعون بیا را ژوندی شوی په نوښار کې یو فرعون راغلی او دا واړه واړه ماشومان خلک دا نیستۍ د وجې ښخوي، دا نیستۍ د وجې کېږي. داسې حقیقت خبره چې زموږ انتظامیه بلکل دا راپور شوی نو او د دې خبر دې ملګرو اول ډبل 1 ډبل 2 ته بیا په هسپتال کې موږ په هسپتال کې 2 کیسه راغلي چې یو پکې یو زنانه چا موټر باندې والي او یو دا ماشوم خو آی وخت موږ خبر ورنکړو موږ یې نه بیا افراطه پرې جوړ شي او چې بیا کله ډبل 1 ډبل 2 دا ماشومه نمونیا شي او سخته بیماره وه الله پاک هغه بچ کا او هغه خلاص نو تلاړه. نو موږ دا وایو چې خدای پاک حافظ قرآن جوړ کړي او خدای پاک د دې دنیا دپاره یو نمونه وګرځي چې خلک د دې نه عبرت یې زده کړي. او ډېره چې زه بیا هم وایم که نه ډېر افسوسناکه را پکار زموږ دیني قوتونه د جماعتونو استادان علما کرام چې هغوی روچت شو په دې باندې خبرو کې د داسې واقعیات بیا مخې ته نه راځي. د نجم بهی دا تاسو خبره وکړه د لومبنۍ چې تاسو اطلاع ورکړه د هغې نه مخکې دا ماشومه تاسو راوښکې وه داسې چلو جي چې کله دی دعا وکړه نو د ویره بانګونه هغه ټایم 12:30 بجې دي ځکه خوښه بانګونه شروع شو اذان شروع نو هغه اواز باندې موږ نه پوهېدو چونکې موږ 2-3 قدمه داسې واوښته نو چې زه دې ځای ته راغلم جي ویډیو کې چې دا بالکل جی هغه ما چې د سټم کپړه وشتولې دي کپړه تاسو وروته او جی کپړه د مارو چې تکړه اصل کې دی باندې نور خاورم وجي خو اول د موږ د ویډیو نه مخکې خاور لري کانو چې لګه غونډه پات شو د ماته وی ظاهر صاحب چې را داسې چل دی لکه صبر وکړه ویډیو سٹارټ کوم داسې نه چې لګه هر کس خبر راتلی شي تاسو باندې راغلی چې تاسو خخه کا یا نور څه موږ خپل ومریدو نو موږ دا خبره لګه پټوله خو بس هغه دومره هایلایټ شو چې اوس د کې لګه ډېر خبره داسې روانې دي او کله چې دا ماشوم جی خخ کړو نو دا بالکل په سایډ باندې خو دی له مخ مکمل خاور کې قبلي ته کړو دا مخ ولا او مخ وګونه ټول د خاور ډکو او دا الله تعالی د طرفه دې د بچ کېدو دا یو ذریعہ ول دي ذریعہ موږ جوړ کړو جی او بچ کړه الله تعالی نو زه دا ویل غواړم جی چې لکه داسې واقعیت موږ غواړو چې داسې نور واقعیت ونشي په نوښار کې یا په پوره پاکستان کې ونشي جی او موږ د حکومت هم درخواست کوو چې په داسې معاملو باندې سخت ریاکشن ولي جی. بالکل جی ګرانو کتونکو موږ خبره راغونډو او ما چې څنګه وې د دې د مخنیوي ډېرې لارې دي او هغه سټیک هولډر چې کینی زما د دې وطن سټیک هولډر سیاستدان دی MNA دی او ډیپټي کمشنر دی اپوزیشن جماعتونه دي چې څومره سیاسي قیادت دی زما علماء کرام دي مذهبي جماعتونه دي سماجي شخصیات دي نو دا د دې ټولې علاقې دپاره دا خطرناکه ګنټي ده او دا هغې ګنټه دا تاسو ته یې وښوله چې که د دې سدباب نه کېږي نو راتلونکي وخت کې د سیلاب نه خطرناک عذابونه په دې علاقه او په دې خطې باندې راتلی شي نو موږ به دا دغه کوو چې کوم حافظ قرآن زمونږ میجر صاحب هغه اخیستې ده
نو د هغې دپاره هغې ته د الله تعالی د دې اجر ورکړي، د هغې ټول خاندان له دې اجر ورکړي او کومو خلکو چې په دې کې حصهدار جوړ شوي دي نو هغې له دې الله تعالی اجر ورکړي. او موږ به آرمي چیف نه دا مطالبه کوو چې دغه میجر ته د خپل اډر باندې په دې ملک کې ډېر اډرونه داسې کېږي ترقیانې میلاویږي دله ترقي ورکړي. او بله خبره دا د دې سره د دې ماشومې دپاره داسې څه پیکیج اعلان وکړي چې د هغې راتلونکی وخت هغه سکه ورشي چې دغه خاندان کې هغه د چا محتاج نه. نو اجازت به غواړو د الله په امان.